وحلت لی المغانم، غنیمتونه مال حلال شوي دي. پخوانو پیغمبرانو او امتونو ته به غنیمت نو حلال، چې جهاد به وکړو نو چې څه مال غنیمت به هغه به میدان کې کېښود، نو د بره نه به اور راغی، هغه اور به هغه شی ختم کړو، به یې سوځو، غایب به شو. دا زمونږ امت کې دا نشته، او دا خدای زمونږ هم عزت کړی دی، هم زمونږ حیا ساتلی ده. عزت په دې دی چې د دنیا کې هم د هغې غنیمت نه فایدې اجازت مونږ ته وکړو، هغې ته د خپل غنیمت نه د فایدې اخیستلو اجازت نو، ځکه به ختمېدل. او موږ سره خدای دا احسان وکړه چې څومره غنیمت راشي هغې نه دنیا کې ته فایده ده. دویم پردی زمونږ وساتله، ځکه چې هغې کې به غلا وه ټګي به وه، نو هغه به سوځېده نه، اور به راغی بیا به اوچت شو. نو هلکې تاسو کې غلا ده. د موسی علیه السلام زمانه کې د هغه نایب د یوشع نوم دی، نو یو علاقه یې فتح کړې ده، نوم یې رانیول شو اریحا. زه ورغلی یم اریحا ته، یو علاقه ده سطح سمندر نه ښکته ده، خو باغونه دي پکې، دومره باغونه دي، دا اردن او د فلسطین ځمکې دي، خو دا اوس یهود اخیستې ده. نو اریحا علاقه ده، داسې باغونه د امرود ونې بار کرلي بوټي څانګې په کور ورغلي، او کور کرلي دیوالونه نه باره څانګې راغلي، د انګور او دا سپین غوزان، سپین دا انځر چې دلته چا نه دي لیدلی، تک سپین انځرې او غټ غټ چې په دریو چکو کې سړي نشي پړی، او زیتون. نو اعلی ښار دی، خدای پاک ورته قرآن شریف کې شپږمه پاره کې د هغې بیان دی، ارض مقدسه ورته وایي. نو یوشع علیه السلام فتح کړه، نو غنایم جمع شو، چې غنایم جمع شو نو اور انتظار به میدان کې کېښودل، اور به راغی بیا به اوچت شو. ویې لکه تاسو کې سغلا د یو قبیلې سړی مشر دی ما سره لاس یو ځای کړي، نو یو براته مشر لاس به یو ځای کړه، د یو مشر لاس ورسره ونښته، ویې لکه ستا په قوم کې غلا ده، ویې ستا هغه قوم دی راشي، د دوو کسانو لاسونه ورپورې ونښته، بیا به جدا شو. ویې تاسو کې غلا ده، ویې او موږ غلا کړې، د غویي د سر عمره یې سرو زرو پټ کړو، ویې راوړی میدان ته، چې هغه یې راوړل اور راغی، هغه اور ختم کړو. نو خدای د هغې شرمول به هم ګناه به وکړی شوه، په دروازه به یې نوم لیکلی، خدای زموږ حیا پرده ساتلی. که دا اور نه اخیستې خو به بغلا معلومېده، نو خدای په پټه که قبول یې که نه قبول، خو غنیمت اور نه ځوی. نو خدای زمونږ اکرام او عزت هم کړی دی، او خدای زمونږ حیا او پرده هم ساتلی. نو حضور پاک وایي ما له غنیمتونه حلال شوي دي، دا پخوانو قومونو